أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم. سورة التين مکیۃ. دا سورة تین مکی سورت تے وہی 8 آیات او پدے کے 8 آیاتون دی. پدے سورت کے اللہ پاک پسلور سیزنو باندے قسم کرے دے. دو پکے ونی دی او دو پکے مقامات تی. دا دو ونی یو دا انذر ون دا او بل دا زیتون ون دا. یو پکے غر دے طور سینین او یو پکے دا مکہ مکرمی خار دے. دا دو ونی چے اللہ پہ قسم کرے دے نو دا دوار ونی کثیر البرکت تی کثیر المنافع دی. یعنی دے کہ دیر زیاد برکتون دی اور دیر فیدی پکی دی. لکه سرنگے چے تور غر او دا مکی مکرمی خار دا دیرو برکتون دے نو دا قشانت دا دو ونم دا برکت دکی دی. ادا هم ممکن دا چے دا انذر ونا او دا زیتون ونا ذکر شلا مراد تینا اغا زین دی چے پکم زینو کے داونی دیری کی گی. او دغه دونو زه دا شام دی او شام دا څه دی چې معدن الانبیاء د پیغمبرانو یو خزانه ده. ابراهیم علیہ السلام په شام کې مقیمو او بیا دغه ځای نه هجرت کړی دی مکه مکرمه ته تشریف راوڑے گے. نو پدے قسمونو کے آغا مقامات مقدسہ شامل لی کہ خاص خاص پیغمبران پا کے پیدا شوی دی اور آلی گلی شوی دی. دا شام وطن دا پیغمبرانو دا اسیدو مقام پاتی شوی دی. دا پیغمبرانو دا اسیدو زیر وطن دی. کوہ تور اغا غر دے چی موسیٰ علیہ السلام پہ دا اللہ پاک سرا ہم کلام شو. دا موسیٰ علیہ السلام دا اللہ پاک سرا چی خبر اتری کمی شوی دی نو دا پا توری سینین باندی شوی دی. توری سینین یا توری سینا پدے دیکھے دا خاص غر واقع دی. ورپسې بلد الامین مکہ مکرمہ دا چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیدائش او د اوسېدو مقام دی. نو پدې سلور سیزونو باندې الله پاک قسم کړی دی
او جواب قسم دا دی چې لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. په تحقیق سره موږ انسان پیدا کړی دی په ډېر ښکلی شکل او صورت کې. د تقویم لفظي معنی بنیاد درست کول. احسن تقویم نه مراد دا دی چې د دې انسان پیدایشي فطرت او خوی اخلاق د نور مخلوق په اعتبار باندې ډېر زیات خشته وي، او د دې انسان جسمانی شکل د دنیا د تمام جاندار و حیواناتو نه ډېر خشته او بهترین دی. خلاصه دا ده چې انسان الله پاک د تمام مخلوق نه زیات خشته، حسین او جمیل پیدا کړی دی. د انسان نه خشته بل مخلوق نشته دی. د انسان ته الله وجود ورکړی دی، دله حیات او زندگی ورکړی ده، وسره دله علم ورکړی دی، دله قدرت ورکړی دی، دله د خبرو طاقت ورکړی دی، د لیدو طاقت یې ورکړی دی، د سوچ فکر صلاحیت یې ورکړی دی. او دا صفتونه د الله پاک صفتونه دي، او د الله صفتونه ذاتی دي، همیشه دي. او انسان کې دا صفتونه لږ غوندې الله پیدا کړي دي، نو د انسان دا صفتونه عارضي دي او همیشه به نه وي. انسان د هر چا نه خشته دی. عیسی ابن موسی هاشمی دا خلیفہ ابو جعفر منصور په دربار کې یو خاص سړی و. دی د شپې د خپلې بیبي سره د مینې محبت خبرې کوي، او د څوارلسمې سپومې خشته رڼا شروع ده، سپومې ښکلې ښکاري. نو د په ټوکو کې په ګپ شپ کې او په خندا خوندی کې ښځې ته وی انت طالق ثلاثا ان لم تکوني احسن من القمر. کچرې د دې څوارلسمې د سپومې نه ته خشته نه، نه ته دې په دریو طلاق په طلاق یې. خبره د ګپ شپ او د خندا خوندی وه، خو ښځه پاڅېدله او په پرده کې شوله، د سړي نه پاڅېدله، وی تا ما ته طلاق راکړ، او زه د سپومې نه خشته نه یم، نو زه طلاقه شمه. عیسی ابن موسی ټوله شپه ډېر زیات پریشان، په ټوله شپه کې غمجن، او سهار چې پاڅېده نو خلیفه وقت ابو جعفر منصور دربار لګېدلو، دی ورغی او خپله قصه بیان کړله چې شپه پریشاني او په غم را باندې تېره شوله. نو بادشاه د خپل علاقې علما فقها را جمع کړل او د ده مسله پیش کړله چې په ده ښځه طلاقه ده او که نه. نو عالمانو ټولو ورته وویل چې د ده ښځه طلاقه ده، ځکه چې انسان د سپومې نه خشته نه دی. نو بس ټولو فیصله وکړه چې ښځه پې طلاقه ده. یو طرف ته یو عالم ناست و، خاموش دی، او دا عالم د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په شاګردانو کې دی. نو خلیفه ابو جعفر منصور د ته مخ راواړو چې عالمه ته ولې خاموش ناست دی، ته څه وایې نه؟ ته هم څه ووایه، ښځه طلاقه ده او که نه ده طلاقه؟ هغه ته بالکل نه ده طلاقه. وی دا ټول عالمان خو وایي چې طلاقه ده، نو ته څنګه وایې چې نه ده طلاقه؟ عالمانو مخ راواړوي، ولې طلاقه نه ده؟ اعوذ بالله بسم الله والتين والزيتون ولقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. دا تلاوت یې وکړو، وی الله قسم کړی دی چې انسان د هر چا نه خشته دی،
سپومې څه شی دی؟ دې د سپومې نه هم ډېر خشته دی. او خاوند دا شرط لګولی دی ان لم تکونی احسن من القمر، که د سپومې نه خشته نه نو ته د طلاقې. الله وایي چې د سپومې نه د هر څیز نه انسان خشته دی، ښځه خشته ده نو دا طلاق نه ده. عالمانو چې د ده دا جواب واورېدل چا مخالفت ونه کړ او خلیفه اعلان وکړ چې د عیسی ابن موسی هاشمي ښځه بالکل طلاق نه ده. دې ده نه معلومیږي چې انسان ته الله کم حسن ورکړی دی، کم جمال یې ورکړی دی، هغه د تمام مخلوق نه زیات دی، د ظاهر په اعتبار هم او د باطن په اعتبار باندې هم، د حسن او د جمال په اعتبار، د بدن په جوړښت باندې هم دې د تمام کائنات نه زیات خشته دی. د انسان په دې سر کې اندامونه دي، اعضا دي پکې. نو دغه نازک اندامونه په کوم عجیبه طریقه باندې کار کوي. یو مستقل فکری معلومیږي، نازک او باریک مشینونه په دې سر کې لګېدلي دي. دغه شان که سینې ته راشي، په سینه کې هم ښکلې ښکلې مشینونه لګېدلي دي چې د انسان د ټولې زندګۍ کاروبار په دغه مشینونو روان دی. بیا په خېټه کې مشینونه او لاس او خپې، په دې کې په زرګونو حکمتونه الله پاک ایښي او د دې انسان په بدن کې سپیر پارټس هم شته. څه پکې داسې چیزونه دي چې لا تر اوسه انسان د هغې په مقصد پوهېږي نه، او آینده زمانه کې به الله پوه کړي چې دا کم کم څیزونه د څه مقصد دپاره پیدا دي. نو علما فرمایي چې انسان عالم اصغر دی، دا ټوله دنیا عالم اکبر دی، او د دې ټولې دنیا نمونه یوازې په یو انسان کې ملاویږي، د دې وجې نه دته عالم اصغر وایي. دا انسان د هر چا نه خشته دی چې پیدا شي نو دومره خشته چې مور پلار یې په ډېره مینه مړېږي نه په کتو باندې د هېڅ خبر هم نه دی، خو مور پلار یې به زړه پورې جوختی او ښکلی یې خشته دی ځکه یې ښکلی او ځان ته یې زړه ته نږدې کوي. چې ماشوم پیدا شوي دا ګل دی بویوه، او چې لږ لږ په خبرو باندې راشي نو توتي دی چموه، بیا توتي دی ځان ته یې چغوه. نو بیا په دغه وخت کې ګوره د ماشوموالي بالکل ابتدا کې خشته دی چې په خبرو په خرپوس راغی، بیا خشته دی اگر چې په خاورو کې خړ پړ دی لیت پیت دی، او مور پلار یې په مینه راوالي په غېږې کې، دا خشته دی ځکه یې راغلي. او بیا چې جوانی نوجوانی پکې راشي په هغې کې نور هم حسن زیات شي، بیا ولا الله عقل فکر او علم ورکي، نور کمالات پکې راښکاره شي. نو په هر لحاظ انسان خشته دی. ثم رددناه اسفل سافلین، الله فرمایي بیا نښکته نښکته درجې ته من واپس کو. احسن تقویم کې پیدا دی، په ابتدا کې خشته، زیات حسین و جمیل د هر چا نه بهتر، خو آخري حالت یې دا دی چې د بد نه بدتر بیا جوړېږي. په ابتدا کې د ده نظر کمزورې وړې وړې سترګې، چې جوان شو غټې غټې ګولې ګولې سترګې، او چې کله بوډا شو مخ یې را ګونجي شو، سترګې وړې وړې شولې، غوږونه یې کاڼه شو، په څه پوهېږي نه، په هېڅ هم پوه نه دی، بیا بل ته محتاج، بد شکله ترې جوړ شو، بد هیئته ترې جوړ شو، بیکاره شو، په نورو خلکو باندې یو بوج جوړ شو، د چا په کار هم نه راځي. اوس د دې انسان په مقابله کې وګوره
دا نور حیوانات دا اول نه تر اخره د انسان په کار راځي. څه حیوانات داسې دي چې انسان د هغې نه پی اخلي، څه داسې دي چې انسان پې سورلي کوي، څه حیوانات داسې دي چې بارونه پې وړي، بے شمیره کارونه ترې نه اخلي او په آخر کې ذبحه کی، حلالې کی، وی خوري، غوښه د ده د خوراک شله، سرمن د انسان په کار راځي، اډوکي په کار راځي، پلې او پټې په کار راځي. حیوان مړ شو تر اخره تمام اجزا د انسان په کار راځي او بوډا انسان نه نور څه جوړولی شي، د هیچا په کار نه راځي بلکې په خپلو خپلوانو باندې بوج دی د بیمارۍ په وجه، د بوډاوالي په وجه باندې د دنیا د هیڅ کار نشو، د چا هم په کار باندې نه راځي، اسفل السافلین ته ورسېده. ذهن ته به دا راځي چې هر انسان بیا اسفل السافلین ته ورسېده، د ټولو نه بیکاره شو، د حیواناتو نه بیکاره شو. نه داسې نه ده، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. هر انسان داسې اسفل السافلین ته نه دي، دا خو بېدینه خلک چې ټول ژوند دی د دنیا لپاره خرج کړی دی، هغه به اسفل السافلین ته لاړ شي، هغه به د ځناورو نه بدتر پاتې شي. کوم چې دیندار او تقوادار دی چې دې بوډا شو نو هم بېکاره نه دی، بیا نور هم قیمتي شو. په بوډاوالي کې دی بېکاره نه دی، که جسمانی بېکاره دی نو د آخرت خرابوالی په ده کې نشته دی. ده چې په جوانۍ کې په صحتمندۍ کې د فراخۍ په حالت کې کم عبادات کړي دي، اوس دی عاجز دی. د په عاجزۍ په زمانه کې فرشتو ته الله ویلي کې ولا هغه نیک اعمال چې د په صحت کې او په ځوانۍ کې کول. د ده د بوډاوالي زمانه هم د طاعت او د تابعدارۍ په اعتبار باندې ډېره اعلی ده. د آخرت درجات ورته ملاویږي، راحت ورته ملاویږي. حدیث مبارک کې راځي چې یو مسلمان بیماری کې مبتلا شي، الله پاک فرشتو ته حکم کوي چې د ده عمل نامه کې لیکي هغه نیک عملونه چې د په تندرستۍ د صحت په وخت کې کول، صحتمندۍ کې او تندرستۍ کې کول. بیا لهم اجر غیر ممنون، فلهم اجر غیر ممنون. د دې انسان دپاره اجر دی، ثواب دی چې هغه کټ کېږي نه. غیر ممنون، غیر ممنونه نه کمیږي او نه ختمیږي. نو د الله د مقبول بندیانو آخر وخت پورې هم ترقی کیږي، او دیندار بنده چې ډېر هم بوډا شي نو دې رنګ ته وګورو ډېر ښایسته ښکاري. چې دا د دین نه لرې وي نو کله کله د ده شکل بدرنګ ښکاري، خو چې د دین سره تعلق وي نو چې ډېر بوډا شي نو هم په آخر کې هم ښکلی ښکاري. فما یکذبک بعد بالدین. انسان دا دومره عجایبات د قدرت ویني نو کم یو شی دی چې ته په تکذیب د روز جزا د قیامت د ورځې په تکذیب باندې را پورته کړلې. الیس الله باحکم الحاکمین. ولې الله احکم الحاکمین نه دی؟ د تمام حاکمانو نه اعلی او برتر حاکم نه دی؟ ولې نه؟ حاکم دی. دا صورت چې کله رستی شي نو پیغمبر علیه السلام فرمایي چې الیس الله باحکم الحاکمین اوی نو پسې وایي چې بلا ولې نه؟ وانا على ذلك من الشاهدین. زم په دې خبره د ګواهانو نه یم. والتین والزیتون قسم مې دی په انځر باندې، والزیتون او د زیتون په ونه مې دی قسم وي. وطور سینینا او په طور سینین باندې مې قسم وي، هغه غر چې موسی علیه السلام په د الله سره هم کلام شوی دی.
فاغی غر میں قسم وی وهذا البلد الامین او پدی امن والا خار مکہ مکرمہ باندې میں قسم وی دا اغا بہترین خار دے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پک اللہ پاک پیدا کر زوانی او پوخ عمر پدے مکہ مکرمے کے اللہ پاک دے پیغمبر علیہ السلام برابر کردے دے پیغمبری پدے مکہ مکرمہ کے اللہ پاک ور کردے دا او دا طول نلوی او اخیری امانت قرآن پاک دا مکہ مکرمے پخار کے نازل دل شروع شو لقد خلقنا الانسان في احسن تقویم فتحقیق سر من پیدا کرے انسان فی احسن تقویم پڑیر خشت اندازہ کی طولو نزیاد خشت اندازہ کی انسان پیدا کرے ثم رددناه اسفل سافلین بیا من واپس کو دی انسان لرا اسفل سافلین نخکت نخکت درجیتا کله دا سے مقام تا ارسی چی دا فرشتون امروان لیشی تمام فرشتے ورطا سجدہ کئی و کله کله دا سے مقام تا ارسی چی دا اللہ ندے ناپا بے پرواوی چی دا زناورن ہم بدتر کی اولائک کل انعام بل ہم اضل دا ڈنگرو پشانتی دی بلکہ دا ڈنگرو ہم بدتر ثم رددناه اسفل سافلین دا من واپس کو دلرا دخکت نخکت درجیتا چکل دا دن مخالف وی الا الذین آمنوا مگر اغکسان اسفل السافلین تندی آمنوا چی ایمان روڑ دے یقینی مضبوط تے وعملوا الصالحات وعمل دنیکی کردے فلهم اجر غیر ممنون پس دا دی دا پارا اجر و ثواب دے غیر ممنون بے انتہا چن کمیگی و نہ ختمیگی فما یکذبک بعد بالدین اے انسانا فما یکذبک کم یو پا تکذیب بانے راپور تکلے لیتا بعد دا دین رستو بالدین دا یوم جزانا دا قیامت نکم شی منکر کلے الیس اللہ بے احکم الحاکمین ولند اللہ پاک بے احکم الحاکمین دا تمام حاکمان نلوے حاکم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين